زما نوم یعقوب دی او زه د نوښار یم. پېښور یونیورسټي ته راغلی وم. دلته د پیس فاونډیشن انډر یو ایونټ روان دی چې د هغې بینیفیشري به چې کوم دی هغه به آرپنز، دا چې موږ ورته پښتو کې کونډې رنډې وایو، نو هغې ته به د هغې هغه ټول چې څه بینیفټس یې هلته به ځي. زه دلته رالم نو دلته مختلف قسمه سټالونه لګېدلي دي او یو ټولو خلکو ته دا ریکوست دی چې دی راشي، اسپیشلی دلته چې هغې باندې د دې حوصله افزایي مو شي او چې کوم مین مقصد دی د آرپنز د مدد دپاره چې هغې ته هم څه تقویت میلو شي. خو ورسره تاسو به یو بل شی هم دلته دا وګورئ چې تاسو زموږ دا نوی جنریشن دی هغې سره زه میلاو شوم، یو سټال ته لاړم، د ټولو نه مې تپوس وکړو. نو د یو ینګ جنریشن دپاره دا اپرچونټي هم دلته داسې شته چې دلته نه ایډیا اخیستی چې دی خپل ایز ا کیریر کم جابونه آنلاین او دغه شان خپل پروفیشنل کې کم یو فیلډ کې سلیکشن کولی شي. بینګ ا ویزیټر دلته ما ته خو دا ولګېده چې کم از کم نور څه ني، نو ینګ جنریشن دپاره به دا یو آیډیا دلته دی ته میلو شي چې یاره مونږ فیوچر کې کم لارې مونږ ته کولاوي دي او مونږ کم فیلډ چې کم دی اختیارولی شو. मेरा नाम सार सलमान है और यहाँ पे हमने 3 डेज का फेस्टिवल लगाया हुआ है और मैंने सब बेकरी आइटम्स बनाए हैं। लेकिन यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है इन सब से कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें, क्योंकि ना यहाँ पे क्राउड इतनी नहीं है, तो इसके लिए चाहिए इनको कि ज़्यादा है ना बैनर्स लगाएं, ठीक है, एड्स दें। इसके अलावा ये सब मैंने होममेड बनाया है, मेरा खुद का पेज भी है और मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ अल्लाह करे कि इंशाअल्लाह 3 दिन हमारे बहुत अच्छे गुजरे। زمانو موقار احمد دی او زه بلونګ ساتم باړه خبر ایجنسی نه او فاونډر یم د پی پی سی فاونډیشن. زموږ فلاحي یو اداره ده چې تاسو ته پته زموږ معاشره کې ډېر فلاحي ادارې په هغې کې یو زموږ پی پی سی فاونډیشن هم دی چې دا په 4 ایمز باندې کار کوي، په ایجوکیشن باندې کوي، په فوډ باندې کوي، په هیلث باندې کوي او په اویرنس مینز یوث باندې کار کوي. مونږ په ایجوکیشن کې دا کم سټریټ چایلډ ماشومان شو، لا داسې اورپن ماشومان شو، دې لپاره مونږ ایجوکیشن یو پروجیکټ اناونس کړی، برایټ فیوچر اکیډمي په نوم په ټاون کې زموږ د دې پروجیکټ هلته بیس دی. هلته د څومره سټریټ ماشومان دي دې ته ایجوکیشن مونږ پرووایډ کوو، یونیفارم ورکوو، هغه ورکوو. او دې نه علاوه مونږ په څومره هیلث باندې مونږ کار کوو، په تلیسیمیا ماشومان باندې کار وکړو، هغې دپاره مونږ بلډ کیمپس لګوو او بلډ چې مونږ اکټه کړو په دې تلیسیمیا ماشومانو له مونږ هغه ډونیټ کوو. دې سره مونږ په هیلث کې په میډیکل باندې کار کوو، میډیکل څومره هم دغه دي ټرایبل علاقې په هغې کې میډیکل کیمپس مونږ لګوو. دې سره مونږ په فوډ باندې کار کوو، فوډ مونږ د رمضان عید او په دې کې فوډ خلکو ته پرووایډ کوو. مونږ سره داسې فیملي په دې فوډ کې رجسټر دي چې هغې ته مونږ منتلي بیس فوډ ورکوو، ځکه هغې ته منتلي بیس ورکوو چې هغې د ګټې ګوټې څوک شته نه او ماشومان دي او فیمیل په کور کې یوازې هغې له مونږ منتلي بیس فوډ ورکوو. هغې مونږ سره یو خپل پیک دی، هغې پورې مونږ دا فیملي ساتلي، هغې ته مونږ منتلي بیس باندې فوډ ورکوو. نن زموږ د پی پی سی پیس فیسټیول مقصد دا دی چې دا مونږ زیاتره د سټریټ چایلډ لپاره دا تیم ایښی دی. په دې کې به انشاءالله سبا به زموږ د یتیمخانو نه یا داسې ځایونو نه یتیمانان ماشومان راځي، اوربن بچو دغه به راځي، سټریټ چایلډ به راځي، هغې به خپل پرفارمنس دلته شو کوي. ولې به شو کوي چې موږ د خلکو ته وښیو چې دې ماشومانو کې کوالټي هم شته، قابلیت هم شته او د دې سپورټ څوک نشته دی. که دا لږ موږ سپورټ کوو، دې کې اچاني شي خپل هر یو مقام ته دا رسېدی شي، یو ښه سټیبل یو هلک زموږ غوندې کې جوړېدلی شي، ځکه چې موږ خپل ځان ته فوکس ورکړی او موږ دې ماشومانو ته نه ورکوو. دا خلکو ته صرف موږ دا ریالایز کوو چې یارې دا وګورئ یو پی پی سی فاونډیشن یو قدم اوچت کړو، دا ماشومانو ته یې لږ سپورټ ورکوو. دا سپورټ په باوجود تاسو دلته په سټیج باندې کتی شئ چې دې څونه ښه پرفارمنس شو کوي، څونه ښه ډرامې شو کوي، څونه ښه سپیچز کوي. نو دا شیزونه موږ هغه کوو. دې کې موږ سره داسې فیمیل هم شته چې هغه په کور باندې ناست دي، د سلایي ماشین کوي، لا داسې نور څه کوي، خو هغې پروموشن څوک نشته، ځکه چې په هغې په میډیا نه پوهېږي، په هغه نه پوهېږي. نو هغې دپاره هم دلته موږ یو چانس دې ته ورکړی چې دلته دې سټال ولګوي، خپل کوم پروډکټس دي هغه دلته خلکو ته شو کړي چې وګوره موږ دا پروډکټس دي موږ هغه کوو چې هغې په میډیا باندې راشي، په فرنټ باندې راشي او خلکو د دې باره کې پته ولګي. تھینک یو.